دلته اوس بیا یو نقطه درته ذکر کوم. د اول روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. دغه وایي دوه احتمالات، یا دا معنا په الله حسن ځوان لرئ، په الله یقین لرئ چې خدای پاک وعده کړې ده چې زه د مسلمان دعا قبلوم، نو په داسې ښه امید دعا کوي، نو الله قبلوي. یوه معنا دا ده. دومه معنا دا ده الله دعا قبلوي، خو شرطونه خو غواړي. هغه شرطونه په ځان کې راوله چې بیا د امید قبولولو پیدا شي. وانتم موقنون دا معنا شرطونه په ځان کې پیدا کړه. الله تعالی دعا قبلوي، خو وخت رب ته موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر کړی چې د چا نفقه حرام وي دعا قبليږي، د چا جامه حرام وي دعا قبليږي، څوک چې په غافل زړه دعا کوي دعا قبليږي چې حضور نه برابر، څوک چې تلوار کوي په دعا کې دعا قبليږي. نو دا معنا په ځان کې هغه شی پیدا کا چې بیا د امید قبولي ډیر شي، نو ځکه خدای پاک بیا قبلي. نفقه حلاله کا، حضور برابر کا، د خپل ګناونه تائب شه، په الله حسن ځوان وکړه، بیا په کومه دعا ډیر لوی اثر مرتب.